السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحیم ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو بروغ جوړ په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشاله نصیب کا. الله جل شانه د هر درد د هر غم د هر مصیبت د هر تکلیف او د هر آفت نه په خپل امن او امان کې وساته. ډیرو عزتمن محترم مسلمانان ورونو او خويندو، نن درته یو نوې خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، نن یو داسې عظیم ترینه او یو ډیره لویه عجیبه او لاجواب وظیفه تاسو ته زه بیانوم چې تاسو د ژوند څه ناممکن حاجت وي یا دومره حیران کن او طاقتور او مجرب وظیفه د محترمو دا چې دغه با ستاسو ناممکن حاجت با ستاسو پوره کړي چې څه مقصد وي ان شاء الله تعالی. الله جل شانه با تاسو سره سره شامل حال وي. دغه مقصد با الله جل شانه ستاسو پورا کړی. مشکل دی، پریشانی، مصیبت کې راګیری، نو دا عمل وکړه. الله جل شانه به دغه پریشانی ختم کړي. او محترمو ان شاء الله تعالی داسې بدی مقاصد او حاجت پوره کیږي او داسې بدی دغه مشکلات حل کیږي چې تبوي چې دا وظیفه ما مخ کې والی نه کوله. لہذا محترمو که ژوند بدلول غواړي، ژوند کې سکون راوستل غواړي، ناممکنه حاجات پوره کول غواړي، مشکلاتونه ځان خلاصول غواړي، نو دا خاص عمل او وظیفه لازما وکړئ. محترم، وظیفه ډیره اسانه ده، ترتیب آسان دی. په دې وظیفه کې صرف او صرف 2 سجدې دي. په هغه سجدو کې محترمو چې سجدې له بلاړ شي، محترم طریقې کار او ترتیب ادارې چې سجدې له بلاړ شي، په هغه کې با سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى، یعنی د تسبیحات نه د تسبیح غیر نرستو با بیا وکفا بالله نصیرا وکفا بالله نصیرا وکفا بالله نصیرا. محترمو، دا به صرف او صرف 21 مرتبه یعنی یو شپیری به دا اوای په یو سجده کې. بیا به د هغې نه راپاسې محترمو، بیا به درود شریف په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اوایي. شیشه درود شریف مبارک به اوایي، هغه به یو پیرا یا 3 پیری اوایي. بیا به بل سجدې لاړ شي، په بل سجده کې به اوایي وکفا بالله نصیرا. تسبیحات به وایي سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى. بیا به وکفا بالله نصیرا وکفا بالله نصیرا وکفا بالله نصیرا. محترم، دا بیا 21 مرتبه وایي. بیا به د سجدې نه راپاسئ او د الله جل شانه بزاره او په مینت او بجړه سره با دعاګانې غواړي. الله جل شانه به ستاسو ژوند بدل کړي، ستاسو په ژوند کې به سکون راولي، ستاسو حاجات به پوره کړي، مشکلاتونه به تاسو له یعنی نجات درکړي، ستاسو حاجات به پوره کړي. محترم، ډېر اسانه طاقتور لاجواب وظیفه پر خپله مو کړئ. نور خویندو سے لازما ثواب په نیت شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل مولانا وظایف در سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.